اندا نانه ورځ موږ په یو غرض باندې نیټه کړې وه موږ خبر شیو چې په 14 باندې وزیر اعلی روان دی د شانګلې ته نو موږ د هغې نه به یو ورځ مخکې مجبوره شو نو موږ د دې لپاره تاسو راټول کړي چې د کاڼا غټې جرګې نننی تاریخ کېښو او په دې وجه یې کېښو چې په 14 تاریخ باندې وزیر اعلی راځي او هغه ته زموږ دا خبره ورسي نو موږ خو ډېر افسوس کوو چې زموږ سره په جرګه کې زمونږ منتخب ایم پی اوس صوبایي وزیر دی هغه په جرګه کې د وقار خان په دیره کې دا عمل کړی چې په راتلونکي هفته کې او هغه جرګه چې شوې وه په 29/11/2018 کې شوې وه په هغې کې موږ ته دا یقین دهاني راکړې وه چې په یو هفته کې به ستاسو په شاهپور لندن روډ باندې کار شروع شي او د کروڑا او شاهپور روډ باندې به تاسو مطلب دی چې پیچ ورک به وشي زه سمانه به شروع شي نو هغه 29/11/2018 باندې زموږ دا خبره شوې وه نو موږ دا خلک په دې باندې مجبوره شو چې د حکومت د دومره ذمهوار سړی د علاقې ایم پی صوبایي وزیر او هغه مطلب دی د قام جرګې سره کوم عمل چې کړی هغه عمل یې ونه پالو نو چې ویې نه پالو نو د هغې نه وروسته موږ د خپل قام خبرول ضروري غوښته چې راته موږ دا خبره د کاڼا د روډو د یوې جرګې نه شروع کړې وه او هغه جرګه ډاکټر صاحب امیرزیب خان وقار خان پاپا دا ټول مشران چې کوم دي دا خانجي دا ټول پکې ناست وو او اولنۍ جرګه موږ د وقار خان په دیره کې کړې ده اولنۍ جرګه موږ د وقار خان په دیره کې کړې ده په هغه جرګه کې دا فیصله وشوه چې دا جرګې مشران دا به ګرځي واکدارانو سره به خبره کوي او خبرو سره د هغې نه پس به موږ مزید جرګې کوو د هغې نه وروستو موږ لاړو ډپټي کمیشنر سره خبره وکړه د ایکسچینج سره خبره وکړه د دې روډ په حالاتو باندې ځان وکړه او آخر په دې کې چې دا سوشل میډیا ده خلکو موږ پورې خندا شروع کړه چېرې دا تشې جرګې کوي او په دې نه څه شی جوړېږي نو موږ بیا د کاڼا یو غټه جرګه راوغوښته او غټه جرګه ټوله د کاڼا خلک مشران کشران پکې ناست وو هغه د کاڼا هغه جرګې دا فیصله وکړه چې موږ له دا حق چې دی زموږ د روډ دا حق دا په غیر د احتجاج نه موږ ته نه میلاویږي الحمدلله چې الله پاک موږ مسلمانان پیدا کړیو مسلمان په کور کې پیدا کړیو بیا دا اوچته کلمه زموږ نصیب کړل چې لا اله الا الله محمد رسول الله زما عزتمندو کاڼا نن خپل او د طاقت مظاهره وکړه یو وارنینګ یې راکړه ځکه چې کاڼا یو ډېره غټه ویلي ده 15 یونین کونسله او بیا هغې روډ دغه حل دی څنګه چې مشرانو مخکې ذکر وکړه زه تاسو ته دا ویل غواړم که ستاسو دا مطالبه سر ته نه رسي که دې باندې عمل نه کېږي نو یوازې کاڼا نه تاسو سره به انشاءالله تعالی تحصیل بشام به هم ولاړي تاسو سره به انشاءالله تعالی داسې غټه مظاهره اوس خو علامتي طور پر تاسو دا روډ بند کړل دی داسې نه که دې ستاسو مطالبې باندې عمل ونه شي نو بیا به شنګله هغه پورې جامې څو پورې ستاسو دا مطالبې حل نه راوتې زما عزتمندو متوکل خان ذکر وکړو ځکه چې پرون بیا واقع شي د ماین زمونږ د شنګلې کته په ماینونو کې کار کوي دلته په سوشل میډیا زه اورم چې په اسمبلۍ کې به قانون سازي کېږي زه دا ویل غواړم چې دې کې د قانون سازۍ ضرورت نشته قانون هغه مخکنی زوړ پروت دی صرف امپلیمنټیشن په پکار دی او که حکومت قانون سازي کول غواړي نو بیا تاسې قانون سازي دې وکړي چې پسبانده اضلاع د خلک ماین ورکران چې کوم ځای کې وي هغو ته به نورې نوکریانو کې دغه شانې کوټه میلاویږي زما عزتمندو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې مایوسي ګناه ده تاسو چې کوم اتحاد اتفاق مظاهره کړل ده کوم لیډرشپ دلته ولاړ دی د ټولو پالټو دلته کې موجود دی داسې مظاهره مخکې هم شوه په شنګله کې زمونږ د ضلعې جوړولو مطالبه وه ټول قوم یو شو نو هغه ضلع جوړه شوه نن ستاسو په اواز باندې موږ ټوله شنګله یو
और इंशाअल्लाह ताला दा तहरीक बाग वक्त पूरी जारी सो पूरी दे रोड में निकाल दी छोड़ शवे जमा इज्जतमंदो जे बला खबरों د ټولو او خاص کر د کروڑې انتهایی شکریا ادا کوم چې هغه نن په دې احتجاج کې زمنګ سره د کاڼا سره د الحاق کېدو هغه اعلان وکړو ان شاء الله تعالی دا زما د رب نو امید ده چې دا وپای تکمیل ترسي ورونو خبره دا چې منګه نن دلته کې راغلیو ملګرو خبرې وکړي چې شاته داسې پاتې شو خو نن پرون د موږ د روډ حالات سو هغه الله ته معلومه ده او نن زموږ د روډ حالات سری هغه ستاسو د مخې دي الله گواه دی چې په دې روډ باندې پیادل تلل چې کوم دی هغه موږ ته ګران شوي دي زما میلمه زما دوست چې زما کور ته زما تپوس ته راځي نو هغه د مخې رکاوټ چې کوم دی هغه دا روډ دی د دې روډ پیل کوو تاسو ګورئ چې کله دلته کې دهشتګردي شروع کېده نو زما پلار صاحب شانو زما پلار د دې حلقې نه دوه پیرې بیا پاتې شو حاجي په دې زمان په دهشتګردۍ کې شهید شو زه رسپیټ ته تپوس کوم چې زما ګناه څه ما به څه پسې کړی کوم زه تا د ډاکټرۍ نه راوختم او په دې قوم باندې خو زه خرڅېږم نه زه دوکه کېږم نه که ما تا له لاس راکړو نو په دې ډالۍ د ترقۍ په خاطر مې راکړو که ما اخیستې نو ما به کامران په الیکشن کې پیسې اخیستې که ما اخیستې نو ما به د شاته دې بل الیکشن کې پیسې اخیستې خو نه زه د خپل قوم هغه قوم د کولۍ د مزدورۍ نه ازادي دل غواړم ما ورته ووي چې رتیزې نواله कुमकुम हेयर ऑयल प्लस टॉनिक सिर्फ एक हफ्ते में बाल गिरना बंद, बालों को लंबे घने सियाह और चमकदार बनाए, खुश्की सिकरी का जड़ से खात्मा करता है। खसूसन रात को सोते वक्त बालों में मालिश करने से भरपूर और पुरसुकून नींद के लिए निहायत मुफीद है। हर किस्म की केमियाई मुरकबात से पाक है।